ډیرو محترم مسلمانانو د 2 کروڑو مسلمانانو حاجتونه پوره شو. تاسو هم حق حیران نه چې څنګه د 2 کروڑو مسلمانانو حاجتونه پوره شو. نو هغه راته نن زه واضح کوم چې چا حاجت پوره شوی دی. محترم مسلمانانو بهترین ورځ شپې را باندې الله تعالی راوستلې، د روژې مبارکه میاشت را باندې الله تعالی راوستله. دغه رنګې د کچ اختر لوی خوشحالۍ الحمدلله الله تعالی موږ مسلمانانو راوستلې. د هغې باوجود د خوشحالو په موقع باندې محترم مسلمانانو د دې مسلمانانو حاجتونه پوره شو. نو تاسو به چې څنګه پوره شو، نو هغه راته زه وایم. خو د هغې نه مخکې محترمو دا خبره تاسو په ذهن کې کېږدوئ چې الله تعالی مو تاسو له زندگی راکړې، الله تعالی مو تاسو له نعمتونه راکړې، الله تعالی مو تاسو له خوشحالۍ راکړې، الله تعالی مو تاسو له کامیابۍ راکړي. ډیر نعمتونه الله تعالی هم تاسو باندې کړي. او الله تعالی قرآن کې فرمایي که چا زما د نعمتونو شکریا ویسته، نو هغه له به زه نعمتونه سیوا کوم، او که چا زما د نعمتونو شکریا وي نسته، نو هغه له به زه زندګي څه کومه لنډه تنګه به کوم. څنګه چې زمونږ زندګي اکثر لنډه تنګه وي، یو حاجت او بل حاجت، یو مشکل او بل مشکل، د مشکل د پاسه مشکل وي، نو د هغې غټه وجه دا ده چې موږ د خوشحالو په موقع باندې الله تعالی هیر کړی وي. ځکه چې مخکې به زمونږ ویډیو په زرګونو خلکو کتلې، اوس چې دي د اختر د خوشحالي ده، نو بس دغه 200 نه سیوا یا 2.5-300 نه ویو سیوا نه راځي. د هغې اصل وجه دا د محترمو چې کله ما تاسو الله تعالی ته ضرورتمن یې ګڼه، نو بیا بس جاړو فریادونه کوو، بس دعاګانې غواړو، حاجتونه. او چې کله د لږه د خوشحالي را باندې راشي، بیا د الله تعالی په نافرمانو کې داسې مخته شو، الله تعالی داسې خفه کوو داسې چې مخکې هم چېرته نه وي خفه کړی. نو تاسو ته ما بله ویډیو کې مې چې ګوره د خوشحالو په موقع باندې الله تعالی خوشحالوئ، خوشحالي الله راوستې که نه، نو په دې خوشحالو په موقع باندې الله تعالی خوشحالوئ، د الله تعالی په نعمتونو شکریا ادا کوئ. الله وایي زه به یې درله سیوا کوم. نو نن په موږ باندې خوشحالي د اختر بوزم شوه، هر سړی خوراکونه هم کوي، هر سړی دغه هم کوي، نو الله تعالی ما تاسو نه خفه دی. خفه په دې وجه دی چې زه پرون یو دغه ته تلمه، او هغه چې دی نو د نوجوانان هلکان نه دي داسې په مستۍ سره، داسې په جوش او په خروش سره چې زه یریدم په موټر سایکل باندې چې خدای پاکه خیر وکړي. د مسلمانان مې د شاته نه دغه ونوي هم موټر سایکل، دومره مستی، دومره دغه. او که بل سایډ ته زنانه وویني، نو دومره په بې حیایۍ سره، دومره په شان او شوکت سره، دومره په د الله تعالی په نافرمانۍ سره د کورونو نه راوځي. بعضې زنانه دیندارې ډېرې هم وي، هغوی ته سلامونه دي زمونږ، خو بعضې ډېرې داسې دي چې په نافرمانو کې مبتلا دي. نو د 2 کروڑو حاجتونه مسلمانانو حاجتونه په دې وجه باندې پوره شو چې محترمو نن څوک وظایف نه کوي، نن څوک دین ته غوږ نه ږدي، نن مسلمانان بې فکره شوي دي، نن مسلمانانو خپل کار پرېښودی دی. نو په دې وجه باندې ځکه مې دا خبره وکړه چې 2 کروڑو مسلمانانو حاجتونه پوره شو چې زمونږ ویډیو څوک نه ګوري، بلکې یو اسلامي چینل هم په مخ کې باندې چې د هغې غټه وجه دا ده چې ما تاسو باندې خوشحالي راوستې الله تعالی. نو دې خوشحالۍ شکریا ما تاسو ادا کړو. دا خوشحالي په دې خوشحالۍ کې خپل الله تعالی یاد کړو، په غم کې او مصیبت کې به الله تعالی ما تاسو یادوي، ما تاسو به الله تعالی به را سره مرسته کوي، امداد به را سره کوي. فرشتې به الله تعالی ته وي الله دې انسان دا په غم کې ته یاد کړی، الله په خوشحالۍ کې خو ته یاد کړی، الله اوس په د غم دی الله د دې اوس ته مرسته وکړي. نو الله تعالی بلکې حدیث کې راځي فرشتې وي الله ډېر د اواز چې دی دا کوم انسان چې په خوشحالۍ کې الله یادوي که نه، خوشحالۍ کې د باندې چې کله غم راشي، نو الله تعالی ته د فرشتې عرض کې الله د اواز داسې جانه پهچانه دی، د اواز موږ مخکې اورېدلی دی، الله دې انسان حاجت پوره کړي. او حدیث مبارک کې راځي تقریبا مفهوم یې داسې دی. محترم مسلمانانو دا خوشحالیانې د الله تعالی نعمتونه دي او دا تهوارونه. خوشحالي کوئ د دین اسلام په اصولو کې کوئ. بهر ته زنانه راوځئ، لیکن په ښکلو برقو کې، په ښکلو درنو جامو کې، په ښکلو درنو فیضارو کې، ښه جرابې ورسره، دستانې ورسره، دغه رنګې نوجوانان دې کوي خوشحالي. خو داسې نه چې ته مستي کې، داسې نه چې ته په خپل غرور او تا ته مسلمان اړو مسلمان بچی نه ښکاري، داسې نه چې ته په مسلمان په مشر باندې سلام اچول تا پرېښودی، مسلمان ته تکلیف رسې. محترم موږ هغه مسلمانان یې ګڼه چې شور مه کوه. نن 2 کروڑه مسلمانان دي، خو د هر سایډ نه اغیار موږ له سفیړې راکوي، د هر سایډ نه مسلمان نن سفیړې خوري. په څه وجه باندې؟ مسلمان یو موټی نه دی، مسلمان کې هغه د ګناهونو غټه ثمر راغلی. مسلمان نن چې دی محترمو د الله تعالی نه یریږي، هغه یریدل صرف په روژه کې دی. ولې؟
د یریدل محترم الله تعالی وایي چې روزه مې د لپاره تاسو باندې فرض کړ چې تاسو کې تقوا راشي. نو که اوس د بوزه کې موږ کې تقوا رانله صرف په یو میاشت کې مو تاسو کې تقوا راځي، په یو میاشت کې به صرف مو تاسو الله تعالی یادو. نو لږ خپل ذهن نه کاروالی، خوشحالیم کوئ، غمم کوئ، چکر ولمزئ، خپلو خپلوانو سره شدالیم پالئ، هر څه کوئ خو د اصولو مطابق، د شریعت مطابق، د دین اسلام مطابق، د الله تعالی د احکاماتو مطابق، د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د مبارکو طریقو مطابق هر څه تاسو ته ازاد دی بیا کوئ. تاسو وینئ په دې زندګۍ کې چې تاسو دا طریقې فالو کړئ تاسو به خوشحاله چېرته به هم ناکامي به تاسو وینئ. خو که نه داسې نه وي چې بس وزه شو راشه به شیطانان هم راخله شو، بس اوس کوه چې څه دې خوښوي کوه، به زموږ ازادي شوه. دا ازادي نه ده. اسلام ما تاسو ته یو محکم دین الله تعالی راکړی دی چې د دې اصولو مطابق په زندګي تیری. ګوره حدیث مبارک کې راځي چې مؤمن د فارش را د مفهوم داسې دی چې دا دنیا د مؤمن د فارش جلخانه ده. په جیل کې ته د خپل مرضی کار کولی شي، لږ کار وکړه نو هغه سوپرډنټ او هغه پولیسان به دې وډبوي. دغه رنګې په دنیا کې هم تعالی الله تعالی عقل سوچ سمه درکړې، زندګي درکړې سمه لار او بده لار د ښودلو د هغې مطابق مو تاسو زندګي تېرو. نو په دې خبرو خفه نه شئ، بعضې خبرې پکې سختې دي. الله تعالی تاسو د خوشحالۍ ډېر مبارک کړي. دې خوشحالو په موقع باندې استغفار ډېر وایي. ها استغفار، استغفر الله، استغفر الله. نو که چېرته ګناهونه هم مو تاسو نه وشي خطأ یا قصدن مدن وي نو د هغې که به کفاره استغفار وي. استغفار ډېر وایي. موږ ته هم ډېرې دعاګانې کوي، موږ به تاسو ته ډېرې دعاګانې